अस्सलाम वालेकुम। नन बा इंशाल्लाह द क्लास 8 द साइंस 5 नंबर चैप्टर शुरू को पीरियाडिक टेबल दा टूल चैप्टर द पीरियाडिक टेबल په باره کې دی. اوس پीरियाडिक टेबल څه ته وایي؟ نو اول دا خبره یاد ساته چې په دې پीरियाडिक टेबल کې ټوټل ایلیمنټس هغه 118 دي 118 ایلیمنټس دي په دې پीरियाडिक टेबल کې. په دې 118 ایلیمنټس کې 92 92 ایلیمنټس هغې ته نیچرل ایلیمنټس وایي، یعنی قدرتی ایلیمنټس ورته وایي. او دا چې کوم 26 یا 26 پاتې ایلیمنټس دي دې ته آرټیفیشل یعنی مصنوعي ایلیمنټس وایي، یا هغه ایلیمنټس چې هغه په لیبارټرۍ کې تیار کړی شوي. په دې باندې شارټ کوېسچنز هم راتلی شي او ایم سی کیوز هم راتلی شي. نو دا یاد ساته چې ټوټل ایلیمنټس څومره دي، په هغې کې نیچرل ایلیمنټس څومره دي او آرټیفیشل یا سینتیټک لفظ هم د دې لپاره استعمالیږي. نو سینتیټک ایلیمنټس یا آرټیفیشل ایلیمنټس دا څومره دي، نو دا یاد ساته. اوس دا وایو چې پीरियाडिक टेबल څه ته وایي. نو دا ایلیمنټس دا 118 ایلیمنټس په یو خاص طریقه باندې د یو ټیبل په شکل کې ترتیب کړی شوي دي چې هغې ته موږ څه وایو؟ پीरियाडिक टेबل. صحیح ده؟ A table which shows systematic arrangement of elements is called periodic table. داسې یو ټیبل چې هغه موږ ته د ایلیمنټس یو منظم داسې یو خاص ترتیب موږ ته ښیي، نو دغه ټیبل ته دې ته ویلی شي پीरियाडिक टेबल. او بل دا هم یاد ساته چې په دې کې د دې ایلیمنټ خصوصیات هغه ریپیټ کیږي، دوهراویږي، نو ځکه ورته پीरियाडिक टेबल وایي. پीरियाडिक معنی ده چې یو خصوصیت څه ټایم بعد دوهراویږي. نو په دې پीरियाडिक टेबल کې چې موږ ایلیمنټس داسې ارینج کوو، په ترتیب کوو، نو د دې ایلیمنټس خصوصیات هغه دوهراویږي، ریپیټ کیږي، نو ځکه دې ټیبل ته دې ته ویلی شي پीरियाडिक टेबल. امید لرم چې انشاءالله په تعریف باندې به پوه شوې. اوس سوال دا دی، کوېسچن دا دی چې په دې پीरियाडिक टेबल کې دا 118 ایلیمنټس د څه په بنیاد باندې ارینج شوي دي، ترتیب کړي شوي دي؟ نو ګوره اټ از بیسډ آن اټومیک نمبر. په دې پीरियाडिक टेबल کې دا 118 ایلیمنټس د اټومیک نمبر په بنیاد باندې ارینج کړي شوي دي، دې له دا ترتیب ورکړی شوی دی. یعنی چې د ټول نه کم اټومیک نمبر والا ایلیمنټس دي اړومبني دي، او چې کم څومره اټومیک نمبر سیوا کېږي هغې سره سره هغه ایلیمنټس په ترتیب کېږي. ټیک ده، نمبر په نمبر یې داسې دا ایلیمنټس ارینج کړي دي، په ترتیب کړي دي. دا یو امپورټنټ کوېسچن دی، یاد یې ساته. اوس دا پیژنو چې اټومیک نمبر څه ته وایي او دا اټومیک نمبر دریافت کړی چاو. نو د نمبر آف پروټونز ان د نیوکلیس آف ان ایټم از کالډ اټومیک نمبر. د یو ایټم په نیوکلیس کې د پروټانو تعداد ته دې ته اټومیک نمبر وایي. ټیک ده؟ یا داسې هم ویلی شي چې کله ایټم نیوټرلی یعنی چارج P0 وي، ټیک ده، یا داسې ویلی شي چې د الکترانو او د پروټانو تعداد پکې برابري، او هغه برابري چې کله په ایټم باندې چارج 0 وي، ټیک ده، نیوټرل ایټم ورته موږ وایو. نو د نمبر آف الکترونز، ټیک ده، د نمبر آف الکترونز ان ا نیوټرل ایټم از کالډ atomic number. یا داسې ویلی شي the number of protons or electrons in an atom is called atomic number. په مختلفو طریقو باندې atomic number تعریف لیکلی شي، خو دا پکې د ټول نه آسان دی چې the number of protons in the nucleus of an atom is called atomic number. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ ورپسې پوینټ دی discovered by Moseley in 1913. دا اټومیک نمبر چې کوم ساینسدان ډسکور کړی، دریافت کړی، د هغه نوم موزلی. په 1913 کې هغه اټومیک نمبر ډسکور کړی، دریافت کړی. دا هم امپورټنټ ایم سی کیو دی، یاد یې ساته. که ته د پीरियाडिक टेबल ته وګورې، په دې کې د هر ایلیمنټ چې کوم علامت دی، سیمبل دی، د هغې د پاسه ته وګوره نمبر یې لیکلی شوي دي 1 2 3 4 داسې په ترتیب باندې. خیال لرې دا اټومیک نمبر دی، دا اټومیک نمبر دی د هر ایلیمنټ. پوه شوې تر دې ځای پورې؟
په دې پیریاډک ټیبل کې 7 پیریډز دي، 9 پیریډز دي پکې، او 18 ګروپس دي پکې، 18 ګروپونه دي پکې. اوس پیریډ څه شی دی او ګروپ څه شی دی هغه پیژنو. اول پیریډز پیژنو چې پیریډز څه ته وایي. نو horizontal rows in the periodic table are called periods. یعنی په دې پیریاډک ټیبل کې چې کوم پراته دا کتارونه دي، روز دي، نو دې ته پیریډز وایي. او دا ټوټل په څو تعداد کې دي؟ 9 پیریډز دي. ها دا یاد ساته. د دې پیریډز فایده څه ده او دا موږ له څه معلومات راکوي؟ نو the period number shows the number of electronic shells in the atom of an element. د دې پیریډ پیدا دا ده چې دا موږ ته د شیلز یا د آربټس تعداد ښیي. په یو ایټم کې د یو الیمنټ په یو ایټم کې څومره شیلونه دي د هغې پته به موږ ته د دې پیریډ نمبر نه لګي چې هغه په کم نمبر پیریډ کې پروت دی. 1 نمبر کې دی، 2 نمبر پیریډ کې دی، 3 کې دی، 4 کې دی، که 9 کې دی. ټیک ده. نو چې کم الیمنټ په کم پیریډ کې پروت وي هغه عمره د هغه په ایټم کې به شیلونه. لکه که ته وګورې د هایدروجن الیمنټ دا په لومبني پیریډ کې پروت دی، نو په دې کې د شیلونو تعداد څومره دی؟ صرف یو شیل دی پکې. دا شان لیتیم په سیکنډ په دویم پیریډ کې پروت دی، نو په دې کې د شیلونو تعداد څومره دی؟ 2. پوټاشیم په 4م پیریډ کې پروت دی، نو د پوټاشیم الیمنټ چې کوم ایټمز دي، ایټمونه دي، په هغې کې د شیلونو تعداد څو دی ټوټل په یو ایټم کې؟ 4 شیلونه، ځکه په 4م پیریډ کې پراته دي. دغه شان که یو الیمنټ په 5م پیریډ کې، نو د هغه په ایټمونو کې 15 شیلونه وي، که 6م کې نو 6 شیلونه، او که 9م پیریډ کې نو 9 شیلونه. صحیح ده. ورپسې په دې باندې ځان پوه کا چې په یو پیریډ کې د الیمنټس تعداد څومره کیدی شي. نو نمبر اف الیمنټس آیته موږ په بریکټ کې لیکلي دي 2 to 32. د 2 نه واخلې تر 32 پورې دومره الیمنټس په یو پیریډ کې کیدی شي. لکه که ته وګورې چې کوم فرست پیریډ دی، لومبنی پیریډ دی، په دې کې 2 الیمنټس دي، هایدروجن او هیلیم. چې کوم سیکنډ پیریډ دی په دې کې 8 الیمنټس دي. لیتیم نه شروع شوی دی LI نه، او په نیان NE په دې باندې ختم شوی دی. دا ټوټل 8 الیمنټس شو. تھرڈ پیریډ کې هم، دریم پیریډ کې هم 8 الیمنټس دي. دا د Na یعنی سوډیم د دې نه شروع شوی دی دا پیریډ، او په آرګان AR په دې باندې ختم شوی دی. دا ټوټل 8 الیمنټس شو. 4م نمبر پیریډ چې کوم دی هغې کې 18 الیمنټس دي. دغه الیمنټس د K یعنی پوټاشیم د دې نه شروع شوي دي، او کرپټان KR په دې باندې ختم شوی دی دا پیریډ. نو دا ټوټل 18 الیمنټس شو. دا شان 5م نمبر پیریډ هغه چې کوم دی هغې کې 18 الیمنټس دي، 6م کې 32 الیمنټس دي، او 9م کې هم 32 الیمنټس دي. دا امپورټنټ نمبرز دي د پیریډ کې د الیمنټس، نو دا به یاد ساتي. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ اوس په ګروپس باندې ځان پوه کا چې ګروپس څه ته وایي. نو ورټیکل کالم in the periodic table are called groups. په دې periodic table کې دا ولاړ دا کتارونه چې کوم دي دې ته ګروپس وایي. ګروپس او څنګه تا ته ما مخکې ذکر کړو ټوټل ګروپونه څو دي په periodic table کې؟ 18. نو دا چې کوم ورټیکل کالمز دي په periodic table کې دې ته ګروپس وایي. اوس دا ګروپس مونږ ته څه فایده راکوي، مونږ له څه معلومات راکوي؟ نو ایلیمنټس ان ا ګروپ هیو سیم نمبر اف ویلنس الکترانس. په یو ایټم کې د هغې په ویلنس شل کې، په آخري شل کې د الکترانو چې کوم نمبرز دي، د الکترانو کوم تعداد دی، نو هغه مونږ ته د دې ګروپ نه پته لګي چې کوم ګروپ سره یو الیمنټ تعلق لري، نو هغه عمره پکې ویلنس الکتران. صحیح ده. ویلنس الکتران مطلب د ټولو نه بهرنی شل چې کوم د ایټم یي،
یا اخري شیل چې کوم د اټم وي هغې ته ویلنس شیل وي او چې هغې کې کوم الکترانز وي هغې ته ویلنس الکترانز وایي. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ نو د دې مطلب دا شو چې ویلنس الکترانز ایکول ټو ګروپ نمبر. ټیک ده، چې کوم ګروپ سره یو الیمنٹ تعلق لري هغه عمره پکې د ویلنس الکترانو تعدادي. یو الیمنٹ لومبني ګروپ سره تعلق لري یو ویلنس الکتران به پکې، که دویم ګروپ سره تعلق لري نو دوه ویلنس الکترانز به پکې. ټیک ده، او که دریم ګروپ سره تعلق لري نو درې ویلنس الکترانز به پکې. که ته وګورې د هایدروجن دا په لومبني ګروپ کې دی، نو چې په لومبني ګروپ کې دی د لومبني شل دا لومبني شل هم دی او ویلنس شل هم دی، اخري شل یې هم دی او په دې کې یو الکتران دی. ټیک ده، هغه شان که بیریلیم بی ای دې ته وګورې نو دا بیریلیم دا په سیکنډ ګروپ کې دی، په دویم ګروپ کې دی. نو د په اخري شل کې څو الکتران دي؟ دوه الکتران. ته وګوره دوه شلونه دي پکې، لومبني او دویم. دا دویم شل د ده لپاره اخري شل دی، دا ویلنس شل دی. نو چې په دې کې کوم دا الکتران دي دې ته ویلنس الکتران وایي. نو چې په دویم ګروپ کې دی نو په دې کې ویلنس الکترانز هغه هم دوه دي. دغه شان دریم کې چې کوم وي نو هغه به درې، په څلورم کې به څلور وي، پنځم، شپږم، اووم، اتم، هغې کې به اته الکتران یا اتم والا ګروپ سره چې کوم الیمنٹ تعلق لري یا اتم ګروپ کې کوم الیمنٹ پروت دي نو د هغه په ایټمونو کې به اته ویلنس الکترانز دي. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ اوس دا 18 ګروپس چې کوم دي، دا 18 ګروپونه چې کوم دي دا په دوو حصو کې تقسیم شوي دي، ګروپ A او ګروپ B. ګروپ A ته چې کوم دی دې ته مین ګروپ الیمنټس هم وایي. ګروپ A والا حصه چې کوم ده په دې کې چې کوم دا الیمنټس دي نو دې ته مین الیمنټس وایي، مین ګروپ الیمنټس. او دا ګروپ B والا چې کوم دي دې ته ټرانزیشن الیمنټس وایي، ټرانزیشن الیمنټس. اوس دا ګروپ A ځان له په اتو وړو ګروپونو کې تقسیم کړی شوی دی. 1 نمبر یا 1A دا 1 نمبر ګروپ دی، 2A دا سیکنډ نمبر ګروپ دی، 3A دا 13 نمبر ګروپ دی. ټیک ده، 3A او 13 نمبر دا دریم نمبر ګروپ دی. دا شان 4A او که ته پیریاډیک ټیبل کې بره لیکې ګورې دې د پاسه بره هم انسه شته نو 14 په دې باندې لیکلی شوی دی. 14 5A د دې د پاسه 15 لیکلی شوی دی. 16A 6A یا 16 7A او 17 او 8A یا 18 او دې باندې 0 هم لیکلی شوی دی، ته 0 ګروپ هم وایي. ټیک ده، دغه شان دا ګروپ B ځان له په لسو وړو ګروپونو کې تقسیم کړی شوی دی. 3B د پاسه پې 3 لیکلی شوی دی، 4B د پاسه پې 4 لیکلی شوی دی، 5B د پاسه پې 5 لیکلی شوی دی، 6B د پاسه پې 6 6 لیکلی شوی دی، 7B د دې د پاسه 7 لیکلی شوی دی او 8B دی کې دا 8 چې کوم دی اتم نمبر دې تم لاندې 8B دی، 9 تم لاندې 8B دی او 10 ته هم لاندې 8B دی. یعنی دې درېیو واړو ته د اتم، نهم او لسم ګروپ چې کوم دی دې درېیو واړو ته 8B ګروپ وایي. ټیک ده، صحیح ده که نه؟ او دغه شان چې کوم 11 نمبر دی هغه 1B دی او 12 نمبر هغه 2B دی. صحیح ده؟ نو په دې طریقه باندې ټوټل 10 ګروپونه شو. نو دا ګروپ B په 10 ګروپونو کې ځان له بیا تقسیم کړی شوی دی. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ ورپسې په دې باندې ځان پوهې که چې په دې پیریاډیک ټیبل کې څه ګروپونه داسې دي چې هغې له څه نوم ورکړی شوی دی. ګوره ټاپک ته وګوره، کامن نیمز فار ګروپس آف ایلیمنټس، یعنی د ایلیمنټس چې کوم دا ګروپونه دي د هغې عام کامن یعنی عام نومونه. نو چې کوم ګروپ 1A دی، ګروپ 1A دې ته الکلی میټلز وایي، ګروپ 2A دې ته الکلاین ارث میټلز وایي، ګروپ 7A دې ته هیلوجنز وایي، هیلوجنز، او ګروپ 0R یا ګروپ 8A دې ته نوبل ګیسز وایي، نوبل ګیسز، یا دې ته انرټ ګیسز هم وایي، انرټ ګیسز. صحیح ده؟ نو دا عام نومونه دي چې دې ګروپونو له ورکړی شوي دي په پیریاډیک ټیبل کې، دې ګروپونو له دا عام نومونه ورکړی شوي دي.
نو دا زمونږ نننی ټاپک. امید لرم چې انشاءالله په دې ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کا، کمنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کا. او که ته زمونږ په دې چینل باندې نوي او تر اوسه پورې تا دا چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کا او خوا کې د غنټې هغه نشان هم دباو کا، ځکه چې کله هم نوې لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. تھینکس فار واچینګ. د لوی الله په امان.